أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیات نمبر یوسل درویشتم سورة آل عمران سلورم سپارہ وَلَقَدْ أَوْخَامَخَا پتحقیق سرا نصرکم اللہ امداد کڑیو دیتاسو اللہ تعالی ببدرن پا جنگ بدر کی وَأَنْتُمْ أَذِلَّ او حال دا دے چه تاسو کمزوری وی دلته به ازلتن معنا ذلیل نه کوي کمزورتیا معنا به کوي ځکه چې د کمزورتیا معنا مراد سی او غمرات سی خدا ځکه کمزورتیا معنا پکار دو فتقوا الله بس او یریږي دی الله تبارک وتعالى نا لعلکم تشکرون د دې د پاره چې تاسو شکر ادا کړئ یقیني چې غزاګان او جنگونه د الله په امداد باندې کیږي او الله تبارک وتعالی غزوه بدر کې فرشته د امداد لپاره نازل کړي وي اوسم که چرتا روغ نیت وي او په صحیح نیت باندې غزا روان وي نو الله تبارک وتعالی امداد چې دا ورکی کیږي نو الله تبارک وتعالی مدد او د الله نه غوښته د په صحیح طریقه باندې چې مؤمن مسلمان وغواړي الله یې ورکوي حدیث مبارک کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کدی بوټ تسمم وشلی دا اغم دی الله نه غواړو و اذا استعنت فاستعن بالله نبی علیہ السلام فرمایي کله چې ته مدد غواړي دی الله نه مدد غواړه چې الله پاک د تا مدد وکي او مشکل دی آسان شي نو دغه وجنه دوستانو په هر ځای کې دی الله نه غوښته دی الله ته ژړا فریاد او دی الله پاک نه مدد غوښتل پکار دی الله زموږ تاسو ایمان سلامت کی صدق الله العظیم